بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سورة بني إسرائيل آیت نمبر وسلویختم. مخکی د رکوع د سرنا د توحید د بیان ذکرو. الله وی مونږ تاسو ته بار بار بیان کړي په تفصیل سره، او بیا یې د هغې نه وروسته ذکر وکړو د الله جل شانه د لویۍ او د بړۍ. بیا یې د تسبیحاتو ذکر وکړو چې څوک د الله جل شانه تسبیح په زبان حال سره او څوک په زبان قال سره وایي. بیا یې ترغیب و قرآن تا، پس دا غینه ترغیب و توحید تا. وس په دې آیت مبارکه کې زجر ورکوي په انکار د رسالت باندې او په صداقت د انکار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چې دوی د نبی علیہ السلام د رسالت نه انکار کوونکي، دوی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت نه انکار کوونکي. مختلف قسم خلق ول، چا ورته یو نوم وي او چا ورته بل نوم وي، چا مجنون وي او چا شاعر وي، چا ساحر وي. څه خلکو د زدن او عنادن دا خبرې کولې. مجلس کې بناسول، یعنی دغه مجلس د اسلام چې ماته د اسلام سره رهنمایي حاصل شي، ماته هدایت حاصل شي، نو کله کله به دغه ناستا په طور د اعتراض وا، چې کله به دا خبره کې اعتراض راځي چې دغه اعتراض د پاره سوچ او فکر کوما. دغه شاته به کله داسول د خپل اصلاح سوچ بینو د الله د رضاوالی چې الله راضي شي دغه سوچ بینو، بلکې بدغه سوچ کې ناستل. نو الله پاک وی نحن اعلم بما يستمعون به، مونږ خپویږو په هغه نیت د دوی چې دوی پرې غوږونه ږدي. یعنی الله وی مونږ ته علم شته، ستاسو په علم زه پوه یم. یا مثال یو سړی داسې دی چې ناس وي دلته، غوږونه یې دلته وي، خو دماغ په وجه باندې دلته نه وي، حاضر وي خو د زړه په اعتبار سره د دماغو په اعتبار سره حاضر نه وي، بلکې سوچونه د بل بل لارې پورې تللی وي، د بل بل ځای پورې تللی وي، په هغې کې سوچ کوي. یا د اراده او نیت صحیح نه وي، د سوال د اعتراض په وجه باندې ناس وي. او د نبی علیہ السلام هر خبره قابل غور وا، هغې کې د اعتراض ځای نه و، خو دوی به دا ناسته کوله د دغې دپاره، او بیا به یې خپل اشارات دا اخیستل. د دې وجې نه کله مجلس د درس وي، د تعلیم تعلم وي، د سیک ناسکانه وي، نو په دغه تعلق سره کېناستل، خو سوچ فکر بل طرف ته تلل. او
او کله د دوی جرګې کول یو ځای بل ځای په هغې پورې ټوکې کول کله د هغې مقابل کې سوچ فکر جوړول ان تتبعون الا رجلا مسحورا تابعداري نه کوي او تابعداري نه کوي مگر د یو سړي چې هغه باندې جادو پرې کړی شوی دی د کمزورو خلکو ته به وي تاسو د هغه سړي تابعداري کوئ چې په هغه باندې خو جادو شوی دی او کله کله به د یو بل په منځ کې خبرې اترې کولې نو یو به ووي هلکه دا خبره مې ذهن ته پرېوته او زړه ته مې کوزه شوه وي قمقله وي ایله بیله د جادوګر چې جادو پې شوی دی د هغه خبره په تا باندې اثر کوي ته خو ډېر قمقل سړی نو دغه شان دی معتزله منکر حدیث فلاسفه هغه هم دغه اعتراضات کوي چې هلکه وایي دا مشرکانو کفارو وي چې په نبي علیه صلات وسلام باندې جادو شوی دی او که موږ هم وایو چې په نبي علیه صلات وسلام باندې جادو شوی دی ځان له به دلیل کتو نو موږ او د هغوی په منځ کې فرق دی نو لہذا په کم احادیثو کې چې په نبي علیه صلات وسلام د سحر خبر راغله دغه حدیث صحیح نه دي او هغې ته د صحیحوالي نسبت ونه کړو د دغې وجې نه هلکه چې کم احادیثو کې د نبي علیه صلات وسلام دا ذکر دی چې په نبي علیه صلات وسلام باندې جادو شوی و معرف القرآن کې شیخ ادریس کاندلوی رحم الله ذکر کوي چې څنګه یو عام انسان ته تبه لګي نو دغه شانتې د نبي علیه صلات وسلام په جسم باندې د جادو اثر و چې څنګه انسان د خپلې تبې ټمپریچر پته لګي دغه شانتې نبي علیه صلات وسلام ته هم د دې پته لګېده اصل دوی د رسالت نه انکار کو الان کې برنو موږ دا خبر ذکر کړې وه چې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام اول صفت د عبدیت په نبی علیه السلام کې موجود چې خپل بندۍ ګرځولی او چې بیا یې اعلی اوچته افضل اکمل درجه او مقام وګورې نو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او رسالت میلاو شوی دی نو عام انسان پشانتی انسان نو لکه حدیث کی راضی بخاری شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اس باندې سورلی کولا بس د اس نارتاو شو د خپل مبارک خوش یا بل روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په ولاړ باندې واړه بول وکړل نو مفسرین علما ذکر کوي چې په دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عذر او د عذر په بنا باندې کړوي اصل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کېدل دا تعلیم د امت د پاره چې امت ته بده باندې سم ملاو شي تعلیم ملاو شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو او مرض الوفات یو صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاس ونیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول تاسو ډیر زیات تکلیف دی وی چې څنګه په یو انسان باندې مثلا موږ به داسې ووایو یو انسان 101 102 تبه ده نو دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 204 داسې د یو د ډبل انسانانو تبه یو نبی علیہ السلام می فرماده او عائشہ به فرمای رضی الله تعالی عنها ما د خپل الله سره واغ د نبی علیہ السلام په تندي مبارک مې میراث کوو پیدا به داسې وچ شو لکه چابي چې لکه په دې باندې ساړو دنواله نشته نو دومره تکلیف او دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبه رسیدل بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ کور ته راغی د عایشې رضی الله تعالی عنها عایشہ به فرمایي د الله رسول زما په سر باندې درد دی نبی علیہ السلام فرمایل ای عایشې زما په سر خو ستا سر نه سیوا درد دی نو مثال مطلب دا دی چې یو عام بنده باندې څنګه تکلیف راځي بیماری راځي نو دغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دغه بیماریانې دغه تکالیف رسیدل
دا د الله جل شانو خوښی څنګه یې غواړي. نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې د سحر اثر و. لبید ابن عاصم د هغه لوڼو پې کړی او بیا هغه کوهي ته اچولی و په منګس کې په ویښتو باندې 11 غوټې ول ورکړل وي. علما ذکر کوي د دې کوهي دا اوبه تکې زړې شوې او دا تفصیلي واقعه ده سوره فلق سوره ناس کې بیا علما ذکر کوي په آخره کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې خپل درس و تدریس تبلیغ دعوت کار به کوو چې نبی علیه الصلاة والسلام به اسې ناست وي ډېر زیات خفه به او یا په قوت عقلی کې څه فرق نه بلکې په قوت خیالي کې فرق راغلی د نبی علیه السلام. لکه مثلا عایشې ابی ورته تا ډوډۍ نه راخوړلې ما خو ډوډۍ خوړله یا مسجد کې تشریف فرماو نو هغه به دا په ذهن کې چې هلکه زه کور ته تللی یم د کور خبر مې اخیستی بیا راغلی یم هلته کې نبي علیه الصلاة والسلام به تلی نه نو دغه شان په سوچ او فکر کې دغه خبره وه بلکې په دین او په دې کې نه وه. بیا علما د دې ګڼ جوابونه کوي. یو دا چې دا دلته چې دا کم آیت دی بلکې د دین مراد دغه سحر نه دی ځکه دوی دا مسحور په معنی دلته د جادو کړی شوی یعنی په نبي علیه الصلاة والسلام باندې جادو کړی شو. نو دا آیت چې دی دا نه دی ځکه چې دلته دا صورت مکی دی او په نبي علیه السلام په مدینه کې سحر شوی نو دواړو کې جدایخ راغی پرخ راغی. یا دا چې نبی علیه الصلاة والسلام باوی چې نبی علیه السلام عقل مبارک دا نو دا بلکې صحیح و بلکې قوت خیالي په هغې کې فرق راغلی. دریم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې دوی دا ساحر دی یعنی چا ورته سحر ښودلی دی داسې خبرې دي لکه چې چاته هم خبره کوي بس خبره پې اثر کوي. اکثر زموږ په دې معاشره کې دغه لفظ که نه وي هلکه ستا در څه ګیدړ سنګی دی که څه کوي دا خلک نو دغه شانتې مثال میاسې وي لکه دغه مثال وایو نو نبي علیه السلام به چې چا د خبره کوله بس هغه سړی به د هغه سره روغېدو راتلو د هغه سره به یو ځای کېدو. نو دغه شانتې د هغه په خبره کې څه اثر و ان من البیان للسحر د بعضې سړي په بیان کې بس یو جدا غونته کې صحیح اثر وي چې بس په چا ولګي بس اټومیټک د هغه زړی څه کړی باغ کړی و بس هغه چې ناست وی ورته نو هغه یو ملا چې ته تقریر کولو آیا یو کس پاسېدو تلو جو اخره کې یو سړی کېناست جو هغه خپل تقریر له ښځو ورکړو هغه نور پیدا مړه دا یو خواس هم ناست دی که نه سړی دې ته تپوس وکړي ته ځې نه وي زه ځمه خو ستا د لاندې ساده چې په څه ناست دا زما څادر دی زه دې څادر ته ناست یم تا ته نه یم نه نو بعضې خو داسې بس دي لکه سړی د سپې موله را جوړ لکه څه چل ورسره وګو. بهرحال نو نبی علیه الصلاة والسلام یا دا چې نبی علیه السلام باره کې دا مجنون دی لیونی دی او نبی علیه السلام ابن جریر ابن تفسیر ابن جریر کې دا خبرې ذکر کړي یا دی چې دی دوکه کړی شوی دی مثلا دا چا ویلي چې ته بس ته پیغمبر او تا ته نبوت دا میلاو شوی بس دی په دغه دوکه کې سره پرېوتی دی. یا دا چې هلکه وي زموږ دا پیغمبر خو خوراک سکاک کوي دی خو بازار ته ځي من خو داسې پیغمبر موږ له پکار دی چې خوراک سکاک نه کوي بازار ته نه ځي الن کې په هغه کې ما وایي چې اولنی صفت هغه خو د عبدیت موجود و که نه چې عبدیت او بنده د الله پاک څنګه د عام انسانانو ضرورتونه راځي نو دغه شان د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند نه و تېرول ژوند یې تېرولو په کور کې ورته دا تکالیف او دا خو راتلل نو دغه شان د بازار سره یې مواسطه وه د کور سره یې مواسطه وه دغه شان د لین دین هر څه هغه و موجود ول. نو په سوره فرقان کې دغه خبرې جواب کوي وم اتم نمبر آیت کې وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دوای سوجه دی رسول الله چې خوراک کوي او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا ولی نشي نازل دی دته ملک فرشتہ چې شي ملګرتیا کې چې خلکو ته هغه یره ورکوونکي چې یو فرشتہ دی راشي بس د ملګرتیا دی کوي خلکو یره ورکوي که نه او دویمې او یلقا الیه کنز
ولې نه راغورځولی شي دته خزانې او یا او تکون له جنة او یا دې شي د لره باغونه چې خوري د هغې نه موږ له دې هم راکوي پخپله دې هم خوري وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تابعداري نه کوئ تاسو الا رجلا مسحورا مگر دی سړي چې لیونی شوی دی جادو بکړی شوی دی دلته هم دا خبره کوي هلک وایي دا پیغمبر دی خو خوراک څښاک کوي دی خو بازار ته ځي نو هلته هم دا خبره کوي نو د هغې تایید دلته هم ذکر دی د دې تایید هلته ذکر کړی دی بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام دوی ورته مجدون دا ویل او امام بخاري رحم الله اته ذکرونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د ذکر راغستی دی چې په ده باندې جادو کړی شوی او یا دته د هغې ښودلی شوی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال وګوره څرنګې بیانو ستاسو د بیانوي ستا دپاره امثال صفتونه بدو فظلوا نو دوی ګمراه شوي فلا یستطیعون سبیلا نو دوی طاقت نه لري د سمې لارې څه مطلب دا دی چې دا خلک ستا دپاره چې کوم صفات بیانوي نو دا خلک په دې باندې څه دي ګمراه شوي دي چې کله وایي دا مجنون دی کله وایي دا شاعر دی کله وایي دا کاهن دی نو الله وایي دا خلک په دې خبرو باندې ګمراه شوي دي فضلوا نو دوی ګمراه شول فلا یستطیعون سبیلا نو دوی طاقت نه لري د سمې لارې چې کله یو انسان ته صفا او حق خبره معلومه شي او دی د هغه صفا او د حق لار مخالفت کوي د هغې نه انکار کوي نو چې کله ورته بیا حق خبره راشي او حق مسله ورته راشي نو دی بیا هغه خبره هم بده ګڼي هغه حق پې بد لګي زدن او عنادن د زد او د عناد د وجنا نو ولې ځکه الله جل شانه د دې انسان باندې مهر لګولی دی چې کومه حق خبره ده د هغې مخالفت کړی نو الله وله په زړه باندې مهر ولګو نو د هغه حق خبره د زړه ته نه کوزېږي په هغه حق خبره باندې دی پوهېږي نه په زړه باندې پرده دا راغلې ده او عقل په هغې باندې پرده راغله لکه الله پاک دلته مخکې هم ذکر کړو وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا او پیدا کړی موږ د دوی په زړونو باندې پردې منع کوونکي د پوهې د قرآن نه او په غوږونو د دوی کې دروندوالی دی مطلب دا دی چې دوی ته بیا الله پاک حق نه نصیب کوي یعنی الله ورته د حق توفیق نه ورکوي د حق د اورېدو توفیق په غوږونو کې د دوی نه پس دل دماغ کې د حق خبرې سوچ نه ولې چې د زدن او عنادن د قرآن د حق خبرې خلاف کړی دی نو الله ته هغه حق اورېدل او هغه پوهه اورېدل هغه یې تیم واغستل په هغه دل دماغو کې هغه پوهه یې تیم څه کړه هغه یې واغسته انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نو دوی طاقت نه لري د هغه لارې د اسلام یا طاقت نه لري د هغه جلاوطن کولو یا طاقت نه لري د هغه قتل کولو والله يعصمك من الناس چې کله دا آیت نازل شو د نبی علیه الصلاة والسلام خوا د څومره سیکورټي او دعوه د دې دور په مناسبت سره نو څومره یې خواته حفاظت واله کسان ول نو هغه د ځان نه لرې کړل وی ځکه الله زما په خپله حفاظت واغستو نو ستاسو ته زما ضرورت پاتې نه شو الله دې صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم